السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه یم محمد ریاض مخلص. تاسو را نن په نوې ویډیو کې نن به مونږ کانټینټ وایز د فزیکس د نهم کلاس شپږم چپټر ورک اینډ انرژي ډسکس کوو. څنګه تاسو په سکرین باندې ښکاري ورک اینډ انرژي. ټول نو زه تاسو ته کلیر کوم چې ورک څه ته وایي. ورک پښتو کې معنا ده کار، خو په فزیکس کې د ورک مطلب دا دی چې کله مونږ یو باډي باندې فورس اپلای کوو، د دې فورس د وجې نه باډي په هغه ډایرکشن کې ډسټنس کور کړي، فاصله کور کړي. دې ته مونږ وایو چې ورک د ډبلیو نه ډینوټ کېږي. دغه ډبلیو نه ډبلیو از ایکول ټو اف اس، فورس ملټیپلای بای ډسټنس. او دغه شان دي سره ورسره چې د 6.2 باندې انرژي اینڈ اٹس فارم. په دې نه مخکې زه تاسو ته انرژي وښیم. انرژي وایي the ability of a body to do work. هر یو باډي کې، هر یو ماشین کې، هر یو ابجیکټ کې د کار کولو صلاحیت ته موږ وایو چې انرژي. مثال په تور باندې یو ګاډي چلیږي، هغه د پټرول یا د انجن په انرژي په مدد سره چلیږي. دغه شان انسان کسب کار روزګار کوي، خوراک نه کیمیکل انرژي وزي، او دا کیمیکل انرژي انسان کې سٹور شي، د دې رزلټ کې هغه کار کوي. نو دا صلاحیت د انسان یا د آبجیکټ یا ماشین چې د هغې په بنیاد باندې د کار کولی شي، نو دې ته موږ وایو چې انرژي. دې سره دا انرژي اینډ اټس فارم 6.1 باندې تاسو ته ښکاري. انرژي اینډ اټس فارم، انرژي او د هغې قسمونه موږ سره دوه قسمه انرژي ده. یو ته موږ وایو چې کاینیټیک انرژي، او دویم ته موږ وایو چې پوټینشل انرژي. کاینیټیک انرژي ډیفینیشن دا دی چې د موشن اف د انرژي اف ا باډي ډیو ټو اټس موشن. د یو باډي د موشن د وجې نه، د حرکت د وجې نه چې کومه انرژي په دې کې دي ته موږ وایو چې کاینیټیک انرژي. کې ای نه ډینوټ کېږي، کې از ایکول ټو هاف ایم وي سکویر. او ورسره سیکنډ فارم اف انرژي چې دی موږ سره 6.4 باندې پوټینشل انرژي. پوټینشل خپله معنا ده سټور. د سټور انرژي ان ا باډي، یا موږ دا ډیفینیشن کوو، یا موږ دا ډیفینیشن هم کولی شو د انرژي اف ا باډي ډیو ټو اټس پوزیشن. د یو پوزیشن د وجې نه یا سټور انرژي چې په کومه باډي کې وي، دې ته موږ وایو چې پوټینشل انرژي. آسان مثال موږ داسې اخلو چې مثال په طور یو خښته ده، یو بلاک دی، هغه موږ د ځمکې نه اوچت کړو، اول چت ته، اول نه دویم چت ته، دریم چت ته. څومره چې دا بره ځي نو دی د ګریویټي خلاف حرکت کوي، نو د دې رزلټ کې په دې بلاک کې انرژي جمع کېږي. همدې انرژي ته وایي چې پوټینشل یا سټور انرژي. او چې کله دا خښته یا بلاک د دریم یا دویم چت نه راخلاصه کړي، ګراوند طرف ته چې راځي، چې دې ټایم کې کومه انرژي ده دې ته بیا موږ وایو چې پوټینشل انرژي. ورسره موږ سره 6.5 باندې انرژي کنورژن اینډ کنزرویشن. لا اف انرژي اف کنزرویشن، دا موږ سره یو لا ده چې هغې کې دا سینټنس موږ ته دا وایي چې انرژي کین ناٹ بی کریټډ ناٹ ډسټرویډ بٹ اټس چینج فرام ون فارم ټو انادر. انرژي نه موږ په خپله پیدا کولی شو او نه مکمل طور باندې دا ختمولی شو، خو بلکې دا یو قسم نه بل قسم ته اوړي. نه انرژي کنزرویشن دا دی چې مثال په طور باندې صورت چې دا دی کې موږ سره هیټ او لایټ انرژي ده. دلته موږ د کوټه یا د چت د پاسه موږ سولر پینل شمسیانې لګولي، نو دې ته چې دا هیټ او لایټ انرژي راځي، دا الکتریکل انرژي ته واړي د سولر پینل. او دې الکتریکل انرژي نه موږ مختلف مشینریز، بجلی، لایټونه وغیره دا لګو. نو بیا د الکتریکل انرژي چې موږ ماشین ته ورکو، هغې ته میکینیکل انرژي ته وړي، که هغه کم شور کوي نو ساوند انرژي ته واوړي، نو دې ته وایي انرژي کنورژن. نور هم ډېر زیات قسمونه دي. دې نه علاوه هم میجر سورسز اف انرژي. د انرژي موږ سره غټ کوم ذریعې دي. نو انرژي موږ دوه قسمه ایکسپلین کوو. یو ته موږ وایو میجر سورسز اف انرژي. نو د انرژي موږ سره غټې ذریعې چې کوم دي، دا نارمل موږ کویله استعمالو، د نه علاوه لرګي استعمالو، تیل، پټرول، ګیس وغیره، دا مختلف څیزونه موږ استعمالو، یا د بجلی انرژي. خو میجر انرژي موږ په دوه قسمونو ته تقسیم کړې ده. یو ته موږ وایو چې نان رینیوبل انرژي، دویم ته موږ وایو چې رینیوبل انرژي. نو هغه انرژیانې، هغه طاقتونه چې هغه موږ نیکسټ فارم ته اړولی شو یا د هغې الټرنیټ موږ سره یي، نو هغه موږ سره رینیوبل انرژي کې راځي. مثال په طور باندې رینیوبل انرژي موږ سره نن سبا د کوم شمسي سولر پینل والا سیستم دی، سولر سیستم دی، دا رینیوبل انرژي کې راځي. وینډ انرژي چې ده، نه دا موږ سره په
یا بایوماس چې کومه انرژي ده دا موږ سره راځي په رینیوبل انرژي کې. نان رینیوبل انرژي کې موږ سره چې کوم تیل دی، پټرول دی یا داسې زړه څیزونه. نان رینیوبل انرژي ریسورسز کې موږ سره مطلب کویلا، تیل، پټرول وغیره داسې چې یو ځل په دنیا کې ختم شي نو دا نان رینیوبل انرژي ریسورسز دي موږ سره. دین وروسته بل څیز دی افیشنسي. موږ وایو efficiency معنا دا د ریشو اف د آوټپوټ ټو د انپوټ. چې ریشو افیشنسي به همیشه لپاره موږ د ماشینري راوباسو چې یو ماشین د موږ نه آوټپوټ څومره او موږ ته راکوي، موږ دې ته انپوټ څومره ورکوو. که چېرې یو ماشین موږ ته آوټپوټ زیات راکوي، انپوټ کم اخلي، نو موږ وایو چې د دې افیشنسي های ده. لکه مثال په توګه جنریټر دی، هغه ته موږ پټرول وراچوو، که موږ 50 روپو پټرول وراچوو او د 100 روپو بجلي موږ ته راکوي، نو موږ وایو چې د دې افیشنسي ښه ده. که د 100 روپو پټرول خوري او د 50 روپو بجلی راکوي، نو موږ وایو چې د دې افیشنسي لو ده، کمزورې ده. آخري څیز په دې چپټر کې 6.8 کې پاور وایي د ریټ اف ډوینګ ورک، د کار کولو ټایم یا د وخت حساب سره د کار کولو ذریعه. څومره چې کار زیات کېږي په لږ وخت کې دومره د دې پاور های وي، که په زیات وخت کې لږ کار کېږي نو موږ وایو چې پاور ریټ کم دی. او دین مخکې مونږ ځو پراپرټیز اف میټر. چپټر نمبر 7 دی پراپرټیز اف میټر. پیله د میټر لکه ډیفاین کړه. میټر هغه شي ته وایي چې هغه ځای نیسي، وزن لري، نو دې ته مونږ وایو چې میټر. مثال په تور anything which occupies space and have mass is called matter. میټر مونږ سره کینیټیک مالیکولر تھیوري یا کینیټیک مالیکولر ماډل اف میټر. نو دې کې مونږ سره د میټر 4 قسمونه دي. په الحال په دې چپټر کې مونږ صرف 3 قسمونه ډسکس کوو، چې یو ته وایي چې سولید، دویم ته وایي چې لیکوډ او دریم ته مونږ وایي چې ګیس. سولید کې چې څومره څیزونه مونږ سره راځي، پښتو کې مونږ ته سخت څیزونه چې د هغې خاص شکل وي، خاص والیوم وي، او دې کې د مالیکیول یا چې کوم اټمونه یې هغه خپله منځ کې یو بل سره نږدې وي. څومره کلک څیزونه دي، مثال په طور باندې بک دی، موبایل دی، کتاب دی، انسان دی وغیره، دا په ټوس کې راځي یا په سولید کې راځي. لیکوډ موږ سره هغه څیزونه چې هغه فلو کوي، بهیږي په ځمکه باندې، نو هغه موږ سره لیکوډ کې راځي. مثال په طور باندې موږ سره اوبه دي، تیل، شودې، غوړي وغیره، دا څیزونه موږ سره په لیکوډس کې راځي. او دې نه علاوه دریم کیس موږ سره چې دی ګیس کې د مالیکول خپل منځ کې بالکل تعلق نه، فری موشن کوي، نه خاص شکل او نه خاص والیوم وي، نو دې ته موږ وایو چې ګیس. موږ سره لکه هایدروجن ګیس، نایټروجن ګیس وغیره نور کیسونه ډېر قسمونه دي. دین وروسته موږ راځو 7.2 ته ډینسټي. موږ وایو د ماس پر یونټ والیوم. یو څیز وزن ماس څومره لري او څومره ځای نیسي، دې ته موږ وایو چې ډینسټي رونه ډینوټ کېږي M/V د دې فارموله ده. نیکسټ موږ راځو پریشر وایي فورس پر یونټ ایریا، چې کوم ایریا باندې موږ څومره طاقت اپلای کوو، نو دې ته موږ وایو چې پریشر. نیکسټ موږ سره د 7.4 اټماسفیریک پریشر. ټولې دنیا کې چې څومره ګیس د انسان د پاسه موجود دی، تقریبا یو خاص اندازه پورې هوا کې موږ سره اکسیجن موجود دی، هایدروجن موجود دی، نایټروجن موجود دی. نو دا ګیسونه د انسان په بدن باندې یو خاص دباو دی، دې دباو ته وایي چې اټماسفیریک پریشر. نیکسټ موږ سره پاسکل پرنسپل دا یو ساینسدان دی. پاسکل هغه دا قانون وضع کړی دی چې که چېرې لیکوډ باندې په اینی پوینټ باندې یو کلوز سرفیس کې د فورس اپلای کوي، نو دغه فورس په هر طرف ته یو برابر اپلای کېږي. او دې باره کې هغې مشینریز جوړې کړي دي. د پاسکل پرنسپل تر نن سبا پورې استعمالیږي. څومره هیوي ماشین مونږ په لږ فورس باندې اوچتولو کوشش کوو، یا مثال په طور باندې بریکینګ سیسټم دی د ګاډو وغیره، دا پاسکل پرنسپل باندې کار کوي. چپټر کې مونږ تفصیل سره وایو انشاءالله. 7.6 لیکوډ پریشر دا دی چې هر یو څیز چې کله په لیکوډ ته انټر شي، نو د لیکوډ مونږ وایو چې لیکوډ از انکمپریسیبل. لیکوډ باندې که ته دباو او پریشر اچې، نو دا نه پریس کېږي، دا پریشر مخکې ځي. څومره چې ته په لیکوډ باندې یو سرفیس باندې پریشر اپلای کوي، دومره سیم ټو سیم پریشر به اپوزیټ سایډ باندې اپلای کېږي، نو دې ته وایي چې لیکوډ پریشر. نو د نن لپاره دومره بس دی. انشاءالله نیکسټ چپټر کې او نیکسټ ویډیو کې موږ تفصیل سره د کانټینټ وایز مخکې ځو انشاءالله.
که څه تاسو دا لیکچر خوښ شي پسند وي نو دا چې زمونږ دا چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ کمنټ وکړئ نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې د دې نه پیدا اوچتې کړي. ډېره زیاته مننه ستاسو ټولو طرف نه.